بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المحقق الثاني المدعو بسعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى رحمة عالية سابغة ونفعنا بعلومه آمين. قال الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. تمام تعريفنا حق الله لنا شيئا يحتاج فقل ذات الجليلة وفقل صفات كمالية. الحمد لله الإسلام يوحو الله لله ذات الكفارة يعني جنس حمد الله قال كفارة ثابت أو بين الله الإسلام باستغراق كفارة. الحمد لله معناه بداش تمام تعريفونه جسونه تعريفونه كي إذا تمام ثابت بسالة الله ما تريد سلسلة لازم نقولش أو كما حضرات تداوي كان الإسلام لجنس تفاعلات لذات المعتبرون ما نفسي أو الإسلام لاستغراق تفاعلات لذات أهل السنة ما نفسي لذات الكمزوري ذكر كيف كم لك الإسلام لجنس تفاعلات لدلالة المطابقية داخل الجنسي ما نواصله لكن بطريقة الالتزام كان داخل الاستغراقي ما نواصله أو كيف كم لك بدلالة المطابقية الصرف الذي الإسلام لاستغراقي ما نواصله بفدلالة التزامي ترزاغينا الإسلام بجنسي ما نواصله أقول ما لبش لكن أقول الحمد لله الإسلام لجنس تفاعل جنس حمد سبيل الله لفعل ثابت وجنس حمد الله لفعل ثابت لفعل حمد تزيد وشي كده أمر وشي كده فخر كده زينب وشي كده خالدي وشي حقيقة كده الله تعالى حقيقة كده الله تعالى يقول استغراق شغل يعني معناه من جنس أبو رشاد توصل استغراق أو استغراق ما نوع تمام تعريفنا ثابت الله تعالى بس تمام تعريفنا الله تعالى ثابت له نقطة من ضمن الجنس يعني جنس تعريف تحمل سبيل جنس تعريف تزان الله لفعل ثابت اليوم المستلزم بيهم كذلك لهذا ذا خبرتون الإسلام يمكن رجال معتدلون أو الإسلام استغراقي لأهل السنة ومذهب ذا قول كمزوري لفا تعرف أن إبراهيم الطريق على ذلك ليه قلنا الإسلام كذلك لذا الإسلام ده أهلي خارجي للفاروة سالفا أهلي خارجي أهلي ذهني لفاروة ده أهلي خارجي للفاروة أو أهلي خارجي ده كما قد شيء أهل الإسلام كويش أهل أغيك يوم معهود مخصوص كإشارة يوم معهود متعلل تقية إشارة لذلك ما أصل في إشارة لأن الله رحمة في پیغمبر عليه السلام فحديث يغرى عليه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إيه الله لستاذات التاريخ نشن قولين يستاذ التاريخ تاذا فنزان أخطر عليه أمرا بانا فيش بكي نو ذات التاريخ نشن قولين يستاذ التاريخ تكمل تاذا فنزان أخطر عليه الإسلام كده أحد تفاروات للحمد لله لذلك حق تاريخ مراد شكل تاريخ لأن لا قال كل ذات أخطر عليه الحمد لله أنا بدأت ده الله لفارق حق تاريخ تعبير كم تاريخ الله فلزام لفارق أخطر عليه خبر بانا فيش بكي ده الإسلام ده فارق تحريم خارجي لفارق ويلي ده خبري إذا كده الجرس نشتا أو يقول الإسلام لسانيك الإسلام ده كماله الإسلام ده سوية ده كماله لكن قول الكتاب سبحانه وذكر في المراد فيه كتاب الترويج يعني الكتاب الكامل فسبب أنها نتيجة الكتاب ذكر في المراد فيه كتاب الخدوري مختصر الخدوري في العقيدة الكتاب وين ده الكتاب المشهور ولا خبرات الصفات الاشتراك والله في الحديث الذي شرح اللباء في شرح الكتاب اللباء في شرح الخدوري ولا اللباء في شرح ولد على إذا حنفيو ومسكي الكتاب نمت ذكر في مراد في مختصر خدوري أبر ما نبيش لهم نو الكتاب أنت الإسلام لكمال لفارده إيه كتاب الله كتاب الخدوري الكامل فيش أبي يقول البيت ذكر في مراد وجد فيه بيت الله شريف إيه البيت الكامل كامل بيت سنة قد تجلس لبيت الله بس أنا رب الله إذا الإسلام لكمال لفارده ما أنا بداشي
الحمدلله کامل تعریف دی ثابت لله دا الله لپاره څلورم کول او پنځم کول چې د اسلام د حدیث ذهني لپاره واخلې دا پنځم کول پکې دی ځکه حدیث ذهني کې الاسلام په واخلې د دین او مراد هغه منکر حمد حمد بشي منکر حمد بشي او مره مدار شي بس یو قسم عمل چې هغه منکر له خاص کیفیت ولا نه دا الله تعالی دی څه نو دی ولا محققین له خبره وتاسو ان شاء الله په ځای کې موایي چې الاسلام د حدیث ذهني لپاره نشته تاسو قول شو پینځه قول شو سونا باندې نن کاری کنه نو په بجور ورودي الحمدلله دلته الله تعالی تنظیم بدلانو ودون درم چې د الله مبارک الله ما سبيږي ته فتاج العروض کې لیکلي دي چې زما شیخ کوي یعنی الله مفاسد چې د الله متعلق دیش اقوال سونا دیش اقوال او بیا د الله اثر ذکر کوي راځي ما دې ته ورته د سورې اخلاص تفسیر کړو دا څه وکړي د هغه کې ما د الله متعلق خبرې کړې هغه ریکارډ یې شوی تاسو هغه بیا وایي ها ریکارډ بیا وایي او دې له ویل ها کنه څه ویل ما څنګه موبایل کې ولکه دا نه وره څه تقریبا د سورې اخلاص کې رسول الله احد تفسیر وکړو صرف او درې کې څه کوټونی دی دا خطر سوره دا په یوه ځای تاسو څه پیدا شي وړي کې په قرآن باندې دا مستقل یو رساله دی الحمدلله المتوحد دا المتوحد په ترکیب کې د لفظ الله د لپاره صفات شوړي لفظ الله د موصوف کې المتوحد د صفات المتوحد د باندې تفاعل د استفعال صيغه او په دې کې د اساس څخه مطلب د رساله د وصلات په دې کې متأخر د باب تفاعل ثاني دا په څو معنی باندې راځي كان الأقوام تفعول باقات الثلاثة قرارا لك تعظم يطلب فلان الأزمة تتعظم ثمانة يطلب ما تقوله يطلب فلان الأزمة ده ما هذا تعظم له يديك إذا أخذ سنة قرارا ثلاثة أو بين احتمال بين خلفية دقاء التفاعل لازم إذا سابق إلى تكلف تقرار يعني اختيار المادة مع المشقة ماده اختیار الفزور باندې دې ته تکلف وي لکه تحلم معنا دا اقتدم الغيظ فزور الان حليم په حقیقت کې هغه حليم او صبرناک څو ولو مقدر کړه چې اصل حلم فزور ظاهري دا وخت به سره فزور تحلم تصبر فزور الان صبرناک څه شي دې کې دا خاصیت تکلف او دې کوله چې دا سره په باندې تفاعل کې د ضرورت تفاعل کې لیکل نه کېږي ما ته وګورئ لیکل نه پیدا کېږي تاسو مورئ او دا اکثر د البراز خبرې کوم د رمضان افندي خبرې کوم د اصل فرعي خبرې کوم دا حشي تاسو ګورئ د ځکمن نه لګي د مو کادر اصلا ورته پریشي مو د هغې ناخلي د مختلف کیفیت نشته ورګي مو طالبان په خپل دا ګورئ او بیا چې خامخا دا د دې کمیټې د معلومه ده مرتب قانون تدویري دا د طریقې سره راکل تاسو غواړئ به صرف چې د فاین خبره لیکي نه راځي او رسول به بیا خپل رسول تفریح کوي خو دې وخت کې کله نه کوي اصل مختلف دي یعنی یو مثال دا باسر وګورئ کله مستقل نه دی ونه بیا ورسره کوي نو انا تاكل چې درې معنا د تکل هغه د تفاعل نه هغه څه ضرورت معنى لا يوشي لكل شيء منتقل كذا فبلا صلح ثاني بلا صلح ثاني لا تقول تحجر الطين دخلنا كرسكان جورج دخلنا وذات خلفين دخلنا الجيران ندخورا نعم بكلام ذاك ندخورا دخل جورج دخل سنيحناك ندخل سنيحناك حتى فدخل وقوتي أولي رولي أخيرا قلت لك شيء ندخلنا كرسكان جورج قال ميكو تسجينوي پارته کې د څنګه ګل وای څنګه ګل او دا هغه د پارته چې دا اصل کې د پارته نه راغلي څنګه ګل دې تاسو ما په راځه په نور د قرآن کې کړل سورې فیل کې دا راغلي کنه نو على كل حال قرآن دا راځي نو دا وخت کله چې تحجر الطين دخلنا كان يقول شو قبل سر ثاني ثاني ظاهري ولا نشته دا نشي کولای کړو دا نه چې په اور کې پوکل دي کری بشان بلکې په دې وګو کې اورېدو ماده کړه کښنو پر کار دی دې ته ضرورت کړ یا
مثال تولد الدود يتولد الدود معنا نه چې بنانه کې بخپل شنجي پیدا شي دا څنګه پیدا شوی دی بخپل د ګندګۍ نه پیدا شي پېښه ګل تولد نو تولد الدود معنا چې د مور نه پیدا شي او چې تولد د باندې تفاعل کې ولادت ادا وکړي راشي پېښه دا درې معنی چې کوم دی د باندې تفاعل دي نورې معنی پکې جوړي او دلته موږ دا درې معنی پېښو دا درې معنی به کوم پېښو اوله معنی چې روان ده طلب والا الحمد لله المتوهر بجلال ذاته معنى بداشي الحمد لله المقتضي ذاته الوحدة الحمد لله المقتضي ذاته الوحدة فيش من تعرفون بأغير الله قد تفارقوا إذا أخذ ذات تقاضى لوحدة فيه إذا أخذ ذات طلب تسكي لوحدة فيه إذا أخذ ذات تأكدش ليستانيت وبيوالي تقاضى فيه يزوين ذنب كرانه لذلك المتواهد معنا من سواء رستا تلبوا رستا الحمد لله المتواهد الحمد لله الذي يبتغي ذاته الوحدة إذا هذا تلبد سكية زواجات ومعنى ما يبشر داخل المعنى ما نفكشوا جو معنى المتواهد معنى تكلف بعضه إذا تكلف معنى قطار سماوك لباب تقولنا شيء إنسان فزورة معنى تكلمني ما أخذ اختيارك وحققت بك ما أخذ لي والتعلق فتن کې چې د تکلف د معنا استعمال شي د مراد د دې نه حقیقت نه بلکې مجاز دی او مجاز به سي کمال ته خبره لارش مطلب دا دی چې یو کس چې هغه کې د کومه حلم نشته او تعلم له پر او استعمال کې فزور حلم اختیار کو صبر اختیار کو نو چې فزور یو کس کوم عادت اختیاري نه هغه کې کمال څه ځان ورته د مبالغین په کار کې ځان نظر ورکړي او صبر کوي نو دا مبالغین کار کوي او کمال د پر ځان ورته نو د تکلف هغه معال چې هغه کمال اصله کمال یو کس چې رحم ماده لري او ته رحمه حضور ځان ته کوم رحم مالک نو د ضرورت او د مجبوریت د وجه هغه رحم دی اختیاري د دې او په کې بیا چې ځان بخي د دې بدن ته ترسي کمال خبره نو مبالغه نه پکار اخلي نو مجازي معنا د تکلف څه کمال او د الله لپاره د لفظ توحد چې په حقيقي معنا کې استعمالي ذکر د توحد حقيقي معنا اختیار کې نو معنا به دا چې الله یو دی خو په زور یې ځان یو کړ ولا معنا خلاص کیږي نو د دې لپاره مجازي معنا واخلو د توحد اذا حقیقت تکلف واخلو او مجازي معنا واخلې نو مراد به الوحدة الكاملة مراد به الوحدة الكاملة پېښه هغه کامل وحدت والا ذات خبر باندې شي دا کامل وحدت والا ذات د معنا ډول وکړه باب تفاعل کې تکلف خاصیت او تکلف په حقيقي معنی کې د الله لپاره استعمالول نشي نو مجازي معنی به واقع ځکه چې تمام پېښه او دا نور دې کې داخله ملحوظ ساتي مثلا ګوره تکبر دې یې تاسو نه باندې اختیار نه ښکار کوه دا څه دي او په هیڅ کوی خدانه تاسو باندې تکلف اختیار کوه او تاسو کې تکلف لپاره او دا تکبر لفظ او متكبر چې د الله لپاره استعمال شي مراد دی الذي له الكبرياء الكامله چې دغه لپاره کبرياء کامله دا الله پسند کې چې د باب تحول د تکلف او ماده استعمال شي مراد دی مجازي معنی او مجازي معنی څه شي ده کمال الذي رحمه خبره واضحه شو فدې چې یو بدعتي نه ده هغه د حنفیو درس لپاره نه شو دغه اذا ده چې حنفیو راځي دې بعد خلکو روډي ټوکلها دغه څه ده عادي سره تلشي تاسو د حنفي ولر راځي دې روټي بندوبست د حنفي په وجه ده حنفي ورته دی وخت کې لري دا څنګه به دور زین کیلو کې لري دا رحمه الله امیر وتعالى ناغه وخاله تري د جنازه کې دمو درود دی وترحمت لپس پکې راغلی په جنازه کې دا درود مصنف ابن بشيبر انه حلتري سند ثابت دي کو صدا په جنازه کې درود صحیح دی باندې منځلت کې دا ثابت نه مصنف ابن ابي شيبه کې حضور علماء په فتاوی کې بحث کړل نو هغه کې اشاره کړل لو څه وایي زما دې کړو دا درود نه ثابت دي په دې د عدم ثبوت یو دلاله چې په دې کې لفظ ترحم راغلی دې ترحم ته معنا مدا کې چې الله په زور رحم کوي ترحم ته الله په زور ما باندې رحم کوي یعنی ترحم والده ما باندې په زور رحم کوي پېښه په دا معنی کړل دا معنی ځکه کړی چې دا عجز تفونون نه دي خبر لا تدخل اذا امر غرمان تفوسي ورته تاسو ته وکړه ما ته سجاد مو عبد الله راځه
بيشن الضربة الغرقان فتح مرتلي أصوري بيوقوفة ترحم تلفظ إلى الله تعالى تسنك استعمال شنو دي معنى لا يا الله تمم تقبل كامل رحمة متوسعي ده معنى على كل التكلف معناه ملكي يعني كده التكلف معناه كده ياخد الله برا المتكبر صفته مش استعماله علاقه متكبر صفته والاستعمال شوی بيشن او الله مخالف د شرعایت بشرح کې په دې ځای باندې بلد د تکبر پورا بحث کړل چې دا د ځان خیالي شرعایت نه خبره نه خیالي نه خبره وخت مثلا زموږ مسلمانۍ کې شد ټول مریدان دي دا غاړه د شرعایت نه خبر د خیالي نه خبر شنو یا خیالي کو کانه هغه د اوس پریشانه بيشن دا غیر د خبر شنو هغه کې دا نو تکول شي على كل حال د تکلف ماده د الله په څنګه استعمال د باب تفاول لدينا المراد معالوي نهايه بي یا د کومه مجاز وي او نهايه معال او مجاز کې څه شي هغه کمال نه نو معنا ورته شي الحمد لله المتواحد الحمد لله الموصوف بالوحده الكامله دا معنا شي د تعریف کوم د هغه الله لپاره چې هغه موصوف دی په وحدت کامله سره خبر باندې شي نو معنا شي او درې معنا په متواحد کې ضرورت واخلا او د ضرورت معنا دا چې الله پاک دې تاسو یو دی دا نه چې په څه نه ځانې سره بل څه یو کړی دی ذات هغه چې هغه یو دی دا نه چې بل طاقت را لګېږي زور دې دې جدا کړی هغه ملي کړی دی الله یو باندې کړی د توحید کې چې کله ماده د څه واخلیا ماده د ضرورت واخلونه بداشي الحمد لله الذي كان واحدا في ذاته تو تعریف کوم دا الله پاک هغه واحد دی په ذات خپل کې بلا سن انسانین بغیر د سن انسانین نه پیش کوي جلات هو بنا دور خاصه الحمد لله الموصوف بالوحدة بلا سن انسانین تو تعریف کوم دا الله پاک موصوف دی په وحدت سره بغیر د سن انسانین نه رسو معنی شوی درې معنی شوی کنه درې معنی په متواحد کې کېږي او بجلال ذاتي او کمال صفات کې ځان د سمندر خو پیری او سباوه ویشه په دې باندې کنه درې معنی ولګي على الاسلام نه څه معنی او پنځه معنی تاسو به یاد کړئ هغه د خپل څه وړاندې